رشوت ورکون کې او اغستون کې دواړه جهنم ته ځي. یو خود دې مل قانون داسې دی چې ستا حق دی او خپل حق د اغستو دپاره رشوت چې نه ورکوې نو ستا حق تا ته نه میلاوي، نو دې کې ته ګناهګار نه یې، دې کې گنجایش ته دی. راشي ګناهګار نه دی، مرتشي اغستونکی ګناهګار. ځکه که ته اوس حقدارې تعلیم ستا پوره دی، د سکول استاذ لګېدی شي، پولیس کی بھرتی کېدی شي، فوج کی بھرتی کېدی شي، میرټ باندې ته پوره قابلیت ستا شته دی او ته حقدارې، خو ستا دستخط نه پاس کېږي، ستا فایل باندې ساین نه کېږي، سوچ یې تا پیسې نه ورکړي، رشوت یې نه ورکړي، نو دغه ځای کې که ته رشوت ورکوې نو ته ګناهګار نه یې، ځکه چې ته خپل حق اخلي. او که خپل حق پرېږدي نو بل سړی اخلي. نو خپل حق د اغستو دپاره رشوت ورکول د دې گنجایش ته دی. اغستونکی مجرم دی، ګناهګار دی، ته ګناهګار مجرم نه. او که یو سړی رشوت دې دپاره ورکوي چې د بل حق واخلي، د بل شی لاس ته کړي، نو دا خو څرګنده خبره ده چې دا حرام دي، ناروا دي. دلته قرآن د دې منع کوي چې داسې مه کوئ. رشوت حاکم له ورکوي، قاضي له ورکوي، جج له ورکوي، وکیل له ورکوي، تانیدار له ورکوي، دې دپاره چې پردی حق خپل کړي، پردی شی خپل کړي او ستا حق نه جوړېږي، داسې رشوت ورکول دې نه قرآن منع کوي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مخری یعنی ماخلی مال د یو بل په منځ خپل کې په باطل په ناروا. ولا تدلوا او مرسوی دی مال لرا په طریقې د رشوت الى الحکام حاکمانو ته، لتأکلوا چې اخری حصه د خلقو د مال بالاثم په کولو د ګناه سره، وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، تپوس کئی دتانا پیغمبرا عن الأهلة پبارد سپوگمئی کی، اهلا د هلال جمع ده. تپوس کی دتانا پیغمبرا چې دا سپوگمئی ولی نریشی ولی پلنشی، کله وړی کله غټی، کله نری کله پیړی، دا ولی. یسألونک عن الأهلة تپوس کی دتانا پبارد سپوگمئی، قل ورته ویا پیغمبرا هي مواقیت للناس، دا وختونه دي د پاره د خلقو، والحج د پاره د حج. یو نور دی یو سپوږمۍ ده، دا د پاره د حساب دی. د سپوږمۍ د میاشتې حساب یادو د دې حفاظت دا فرض کفایه ده. لکه نن د ربیع الثانی 12مه ده، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الثانیه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعده، ذی الحج. دا 12 میاشتې دي، دې ته وایي قمري. د دې یاد ساتل، د دې ساتنه ساتل، د دې حفاظت کول دا په هر مسلمان فرض کفایي دي. یو سړی د اشمار ځان سره نه ساتي نو دې ګناهګار دی، د الله مجرم دی. د دې سپوږمۍ د دې حساب د وجې د حج معلومات کیږي، د رمضان معلومات کیږي، د زنانه د عدت معلومات کیږي. دې سره د دې تړون دی او ډېر حساب ورسره معلومي. دې ته وایي قمري حساب. یو دی شمسي، لکه جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، دا شمسی حساب دی. خدا دا عیسایانو نه راغلی دی. او قمری حساب دا د مسلمانانو حساب دی. دې سره د حج معلومات کیږي، دې سره د روژې نیولو معلومات کیږي، د حج ورځې معلومیږي، د زنانو د عدت معلومات کیږي. نو د دې حفاظت ډېر ضروري دی. نو دلته تپوس کوي، د دې جواب تپوس کوي د حساب باره کې چې دا نری او پیړ ولې دی.
او جواب کی حکمت او فائدې ذکر کړي چې ستا سوال داسې وکاو چې د دې سپوږمۍ فائدې څه دي حکمتونه څه دي علتونه څه دي نو جواب داسې وکړو چې سوال ورسره هم حل شو او لوی فائدې ته حاصل شو مخکې بحث وشو د رمضان د روزي نیولو د اعتکاف اوس د میاشتې ذکر کوي د میاشتې روزي سره تعلق دی نو ځکه د میاشتې حساب شروع او یو ربط دا دی چې مخکې د محارمو نهي بیان کړه حرامو نظام ساته رشوت نه غلا نه سرقې نه غصب نه غبن نه د نارواو نظام ساتای یعنی مالی محارم نظام ساتای نو دلته وی چې ځان د رسمونو نه هم ساتای دلته رد د رسم دی د مشرکانو رسم داو چې کله به احرام وتړو د حج ورځې براغلی نو دی به چې کله کور ته راتلل نو په دروازې باندې راتلل شا طرف به راتلل شا طرف ته به کړکۍ وه یا به یې سورې وکړو یا به د شا طرف نه څادرونه راکوزېدل نو د دې بد رسم الله رد کړي چې داسې نه یسألونک عن الاهلة تپوس کوي د تا نه د میاشتو قل ورته ووایه هي مواقیت للناس والحج دا دغه میاشتې وختونه دي دپاره د خلکو د حج وليس البر ندا نیکی بان تأتوا البيوت چې راتله کوئ دروازو ته بان تأتوا البيوت چې راتله کوئ کورونو ته من ظهورها د شاګانو ته دي ولكن البر لیکن نیکی دا دا من اتقا چې ځان وساتو چا د رسمنا دا نیکی ندا چې تاسو راتله کوئ کورونو ته د شاګانو نه ولكن البر من اتقا لیکن نیکی دادا چیزان سڑے ساتھی د بد رسمنا واتوا البیوت راتل کوي کورونو ته من ابوابها د دروازونا واتقوا الله او یریږئ د الله نه لعلکم تفلحون خامخ چې کامیاب شئ واتوا البیوت من ابوابها کور ته راتل کوي د دروازونا دین دا مسله معلومه شوه چې کله د دین مسلې تپوس کوي نو د دین دروازه عالم دی د دین دروازه مفتی دی د عالم نه معلومات کوه داسې نه چې یو سړی لوی پټکې په سر کړی او ته د هغه نه مسلې تپوس کوي واتوا البیوت من ابوابها معلومات کوه راتله کوه دروازې نه شا طرف نه مه راځه دین مانی عمل کوي نو د سنت په دروازې راځي د دین په دروازې راځي شا طرف نه راځي شا طرف ته رسمونه دي رواجونه دي بدعات دي شرکیات دي کفریات دي نو د دین چې کومه دروازه ده هغې باندې راتله کوه نه د نیکي چې راتله کوئ کورونو ته د شاګانو نه لیکن نیکي دا ده چې ځان چا وساته د بد رسم نه راتله کوئ کورونو ته د دروازو د هغې نه او یریږئ د الله نه خامخا چې کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل الله اوس هغه اصل مسله ذکر کړه اعلان د جهاد وقاتلوا فی سبیل الله او جنگیږئ په دین د الله کې یو جهاد دی یو قتال دی دواړو کې لږ فرق دی جهاد د عام دی د دین هر محنت ته جهاد وي که یو سړی په ژبه کوي که یو سړی په توره په پیسې کوي یو سړی په لاس کوي یو سړی تبلیغ کوي یو سړی په قلم د الله دین خوري دې ته وایي جهاد د دین هر محنت دا جهاد دی په مال هم جهاد کیږي په قلم هم کیږي په کتاب لیکلو هم کیږي په دعوت هم کیږي په تبلیغ هم کیږي د دین هر کار د دین هر محنت دا جهاد دی یو دی قتال وی جنگېدو ته چې مورچې ته لاړ شي سنګر ته عسکر ته او دشمن سره وجنګېږي تورې سره ټوپک سره میزایل سره وینه ستا توی شي زخمی شي شهید شي دې ته وایي قتال دواړو کې فرق دی د دین هر محنت هر کار دا جهاد دی او قتال نه دی قتال دا جنگېدو ته ویل کېږي نو دلته الله وایي وقاتلو
وقاتلوا وجنگی گئے فی سبیل اللہ پدین دا اللہ کی الذین هغچا سرا یقاتلونکم چی جنگی گی تاسو سرا ولا تعتدوا زیادے مکوئے قرآن دا اصول ذکر گئی دشمن سرا جنگی گی جہاد کئے قتال کئے کافر سرا خود حد نہ من تیرے گی تجاوز بنا گئے ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ نخوخی زیادی کا ان کو لرا حکم دادے لا تقتلوا صبیا ولا امرأتا ولا شیخا قتال کئے دشمن سر جنگی گی کو زنانہ بنو وجنے معشومان بنو وجنے بڑاگان بنو وجنے کم سڑے پخپل عبادت کی مصروف دے اغد وسنو کم سڑے کم ہندو مندر کے راستے کم عیسائی چرچ کے راستے کم یہودی خپل عبادتگاہ کے راستے اغد وسنو معشومان بنو وجنے بڑاگان بنو وجنے زنانہ دا وسنو عبادت گزار دا وسنو کم سڑے چتا سر جنگی کی حربی دے فوجی دے اگر سر جہاد او قتال دے وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال کئی او جنگی گئے پدین اللہ کے الذین اغچا سرا چی جنگی کی تاسو سرا زیادے بن گوئی یقینا اللہ نخوخی زیادی کون کو لرا وقتلوہم او وجنہ کافر لرا حیث ثقفتموہم کم زی چی دی حکومین کم زی چی مومین وجنہ واخرجوهم ہوئی شڑائی من حیث اخرجوکم کم زینے چی تاسو شڑ لیائی تاسو صحابائی دا مکی نویستی وین ہوئی باسائی تاسو مسلمانان دا افغانستان نویستی وین ہوئی باسائی مسلمانان دا اسرائیل فلسطین نویستی وین ہوئی باسائی واخرجوهم ہوئی شڑائی ہوئی باسائی من حیث دا غزینا اخرجوکم چی تاسو نویستی وین والفتنة أشد من القتل او فتنہ شرک او کفر دیر قبیح دے دک وجلنا وی وجنہ زکا چی دا دی کفر او شرک دا دیر قبیح دے والفتنة أشد من القتل او فتنہ شرک گن اشد دیر زیاد قبیح دے من القتل دا وجلنا ولا تقاتلوهم مجنگی گئی تی سرا عند المسجد الحرام فخواد مسجد حرام مسجد حرام خواد من جنگی گئے تاکہ ادب خیال بساتے حتی یقاتلوکم تردی جدی کو جنگی کی تاسو سرا فیہی بدی کی یعنی جماعت کی بجگڑا نہ کوئی ہاں کدی در سرکینو بیائی مپریدا فَإِن قَاتَلُوكُمْ کدی جنگی کی تاسو سرا فَقْتُلُوهُمْ نوی وجنائی کذالکا دغرنکی جزاء الکافرین سزا دا کافرو فَإِنِ انْتَحَوْا کدی منشی دا کفرنا دا شرکنا یا دا جنگنا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم اللہ بخون کے مہربان دے وقاتلوہم جنگی گئی دی سرا حتی تردی لا تکون فتنة چی پاتی نشی فتنہ پاتی نشی گند پاتی نشی شرک پاتی نشی فساد وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اوشی دین پارد اللہ دا اللہ دین اجد شی غالب شی ترغی ورسر جنگی گئے فَإِنِ انْتَحَوْنُ قَدِي مَنَشُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ نشتدے زیادے ظلم مگر پا ظالمانو باندے